ناظرین کرامو په دې ټیم باندې ګورنمنت های سکول نمبر 2 چې دا د خیبر پښتونخوا یو تعلیمي غټه درسګه ده. ویل کېږي چې دلته نه چیف سیکرټري سید شهاب علي شاه هم دلته نه تعلیم کړی ده. هغې نه علاوه د تعلیمي درسګې که زه پس منظر درله ووایو نو دا د تحریک پاکستان نه پخوانۍ تعلیمي اداره وه او دلته په یو ټیم باندې 4,000 نه 15,000 کسانو پورې به دلته سبق وایو او د تېر شوي 2 کالو نه دا تعلیمي اداره چې کومه ده دا مسمار کړې شوې ده. خو د هغې نه پس د دې لپاره د تعمیراتي فنډ چې کوم دی د هغې پته نشته چې هغې نه څه جوړ شول. تر اوسه پورې دا کوم سکول دی د کومه تعلیمي ادارې کوم زوی دی کانډر شکل اختیار کوي او دلته نشیان راځي هغه دلته کینی د هغې لپاره محفوظ جنت جوړ شوی دی. بل قدمو یو بل خطرناک هغه دی پهلو دا چې دلته چې کوم نجي کلینیکونه دي د هغې کې چې کوم انجکشن راځي خول راځي یا د اوبې خول چې کوم راځي د انجکشنو هغه دلته راوړل کېږي انساني غذا راوړل کېږي نور داسې انسټرومنټ راوړل کېږي چې هغه په انساني هغه کې استعمال شوي وي نو هغه بیا دلته هغې له اور ورته کېږي نو د هغې خولونه چې کوم وي هغه هم وقتاً د هغې دمکې کېږي ځکه چې هغه اور کې واچول کېږي نو د هغې د وجې د هغې دمکې کېږي. نو دلته چې کوم آس پاس که د علاقې پس منظر درله وښیو نو دلته ټول رهایشي کورونه دي نو دلته ماشومان راځي او ماشومان دلته لوبو ته راځي نو د هغې د زندګیانې چې کومې دي هغه هم په خطره کې دي. نو په دې موقع باندې زه به صوبایي حکومت له د هغې د تعلیمي ایمرجنسي صورتحال دا ووایو چې دا د تاسو تعلیمي ایمرجنسي صورتحال دی چې دلته رهایشي خلک چې کوم دي هغه تر دې حد لا راغلي چې د دې علاقې نه هجرت کوي. په دې تعلیمي ادارې کې به 15,000 نه زیاتې سوا ماشومانو سبق وایه هغې چې کوم دي هغې هم تعلیمونه پرېښول او څوک نورو سکولونو له لاړل. نو زه به د وزیر اعلی نه په سکرین په ذریعه باندې مطالبه وکړو چې د جلسې جلوسونو نه علاوه د تعلیمي ایمرجنسي چې کومه تاسو لګولې ده د هغې لپاره عملي اقدامات وکړئ چې د علاقې خلک دلته ښه تعلیم وکړو چې د هغې معیار ژوند چې کوم ده هغه هم بهتر شي او د ملک لپاره هغه یو ښه خلک جوړ شي. او که دا صورتحال وي نو بیا دا خلک چې کوم دي دا به یو غلط سایډ له ځي نو زه به بیا د وزیر اعلی نه مطالبه کوم محکمه تعلیم نه به مطالبه کوم او خصوصا ډیپټي کمشنر نه به مطالبه کوم چې د تعلیمي ایمرجنسي چې کوم تاسو نام ورکړی ده دا حقیقي تعلیمي ایمرجنسي جوړه کړئ او دلته د دې سکول لپاره عملي اقدامات وکړئ. موږ خو د خپل دا مطالبه ده چې موږ ته پکار وه چې موږ د هفتې او د اتوار یوه چوټي چې کومه پرېښودې وه د اتوار والا خو د هغه ولې ختم کړې هفتې والا موږ حکومت ولګېد د 3 چوټیانې جوړې کړې دې سره چې کومه د ایجوکیشن ته ویړ کې بچیان ماشومان ترجیح نه ورکوي هغه کرکټونه دي او کیلونه چې کوم د په دماغ کې د هغه راغلی تعلیم راغلی هغه تعلیم نه هیر شي په کیل هغه باندې هغه شي. زه حکومت ته صوبایي حکومت ته هم وایي مرکز والا ته هم وایي چې دا سکول د ایجوکیشن چې کومه ادارې ته وایي چې دا سکول جوړ کړو صوبایي حکومت ته دا وایي او وزیر اعلی دا ریکویسټ کوو نسیم علي شاه صاحب ته هم وایي هغې بله هفتې په ویډیو ورکړې وه چې موږ ته وزیر اعلی بنو ویزټ وکړو دا زه ورته چې بنو ویزټ ته وکړو بنو ته د راشي دوره ده د بنو وکړو او د بنو چې کومه ذیلي انتظامیه سره هغه کو بنو هغه دا وکړو ایجوکیشن هیلث اور انتظامیه سره چې کومه دي ډسکس وکړو او دغه ادارې د